اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د شمال ریډیو خوږو عزتمند اوریدونکو او کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صلاح الدین ایوبي. قدرمندو کتونکو، دا ټایم ولاړ یم زه په ضلع باجوړ تحصیل عثمان خیل علاقه حیاتي سیمه کې. قدرمندو کتونکو، دلته یو سکول دی چې د هغه نوم دی ګورنمنټ پرایمري سکول سیری 1. کتونکو که تاسو سوچ وکړئ نو دا سکول د ډیر ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ دی. په دې کې د اوبو سهولت نشته دی، په دې کې د دیوالونو سهولت دې ته نشته دی، په دې کې د ټیچرانو سهولت نشته دی، او ماشومان چې دي تقریبا تر 80-90 پورې تعداد تېره ماشومانو، او په دې کې څلور کلاسه دي. په دې څلورو کلاسو ته یو ټیچر دی صرف، نو په دې کې ماشومان سبق نشي یادولی. او بل د دې سکول د حالاتو ته که تاسو سوچ وکړئ، تاسو خیال وکړئ د دې نه دیوال شته دی، دې سکول ته نه د اوبو سهولت شته دی، دې سکول ته داسې ډېر سهولتونه دي چې دې ته نشته دی. ماشومان بې توجه کېږي، بس خوړ طرف ته ګوري، لکه دیوالونه نشته دی، خوړ طرف ته ګوري. په دې کې ماشومان هم بې توجه کېږي او دې ته ټیچران هم نشته دی. نو راځو به د دې په هکله به د ټیچر سره خبرې اترې کوو. نو تاسو راسره اوسئ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. تاسو ما سره خپل نوم والی خپله نامه سره شریکه کوي. زما نوم صاحب منیز دی، پوسټ مې پی ایچ ټي دی، او تاسو د دې پروګرام په واسطه سره تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو دلته چې راغلئ او زمونږ د دې سکول د حالاتو نه ځان خبروئ. نو دا ډېره ښه خبره ده سر. زمونږ د دې سکول د بنیاد نه ورته زه خبره دا وکړم چې دا سکول په 1985 کې منظور شوی دی د ګورنمنټ نه. د دې وجود مکتب دی، خو دا ډېر فعال سکول دی، او دا ملک د دې د وجه راوړی و چې دا به ماله بیا پرمننټ کړي. نو د اوسه پورې دې د پرمننټ وجود ورنه کړو، او په دې کې 2 یا 2.5 واړو بلاوله سبق وه، خو د حالاتو مطابق تاسو یې نه دا ذکې چې کوم دی د کولاو اسمان د لاندې واړه ناست دي، او زه هم ورته دقه چې د کولاو اسمان د لاندې ناست یم. نو په دې کې 4 یا 5 کلاسونه دي، او د هر یو کلاس 5-6 کتابونه دي، او زه پکې یوازې یم. نو د دې په سبق باندې دون اثر پرېوځي چې هغه په ورځ کې 3 یا 4 کتابونه ویلی شي، او هغه باقي پاتې شي ځکه چې ټایم بیا پوره شي. بله مسله پکې دا ده چې سکول لپاره، د مکتب سکول لپاره یا حجره یا جومات یا داسې ونې شانته د هغې د لاندې ناستې. دلته نه حجره شته، نه جومات شته، نه ونې شته چې د هغې د لاندې موږ وړو ته سبق ووایو. په دې جون کې تاسو دا د ولیدو چې په دې ډاګه باندې ماشومان ناست دي او دوی سبق وایي. نو په دې سرو غرمو کې به دوی ته سبق ووایه. نو د دې ډېرې سخت باوجود بیا هم دا واړه چې کوم دی د دې د سبق څه شوق دی، او پلرونه هم وایي چې به که غرمه دي خو موږ 4 کیلومتره زموږ نه سکولونه جدا دي، نو هلته موږ لحاظه نه شو لېږلی. نو که په غرمو ناسته ده، که سبق یې لږ وه او که ډېر وه، نو زما له طرف نه خو پکې دا دغه دی چې زه خو په خپل ټیم باندې خپله دغه کوم، خو د سهولت د نه وه د وجې نه دغه تکلیفونه دي ستاسو د مخې دي چې واړه په دې سرو غرمو ناست دي. بل پکې دا ده چې زه م انسان یم، خامخا بیماري به پکې راځي، غم ښادي به پکې راځي. د غم نه خو خلاصون نشته دی، یو ایمرجنسي وخت کار دی. ښادي خو به زه د اتوار په ورځې وکړم، دغه څه ضروري خبره نه وه، خو د غم څه خو څه کار نه کېږي. زه ګاونډ لرم، مړی ژوندی لرم، بیماري لرم، خو په هر حال په هغه کې الله د اوسه پورې زما په سکول کې د چوټۍ هېڅ چېرته دا امکان نه دی راغلی چې ما پکې چوټۍ کې الله ما له ډېر دغه راکړی دی، بیمار د اوسه پورې پکې. بله پکې ضروري خبردار چې دلته کله باران وي، لکه و دا تېر په دماره چې کوم بارانونه وو، نو 3 ورځې 4 ورځې 2 ورځې باران وي، نو واړه چوټي وي. نو آیا په دې نن سبا دور کې ورځ خو پرېږده چې یو پیریډ د وړو سبق قضا شي، دا څونه نقصان دی او تاوان دی که نه. نو د دغه د وجې نه دلته بلډینګ نشته، سوری نشته، اوبه نشته، باتروم بیټرین نشته، او دغه په دې سرو غرمو باندې ماشومان ناست دي. که زه تاسو ته ووایم چېرې دوی راته ښکاري دی د ویډیو دپاره نه دا واړه په دې غرمو کېنولي، نو زه تاسو ته په قسمیه سره وایم چې په دې جون کې دا موږ چې په کوم ځای ناست یې هم په دغه ځای باندې موږ ناست یو. نو تاسو به ووایئ چېرې دا څنګه تاسو دا وخت څنګه اړوئ؟
یوه ناکام دی موږ دغه خپل ناکام کوو نو څه به وکړو او زه خپله ډیوټي ته ووالو دغسې حال دی که نه نو په دې کې موږ خبر نیو ته په دې رپورټینګ کړی دلته میډیا والا موږ راوستي دي ایجوکیشن آفیس ته د هغې تللی دی ډي سی ای سی ته تللی دی په هغه کې سابقه محمود خان صاحب وزیر اعلی و هغو ته پکې تللی دی هغوی بیا خبر راغلی چې دا څنګه سکول دی چې دا ولې ورسې پاتې دی په دې نن سبا په دې ترقیاته دور کې بالا افسرانو ته محکمه تعلیم والاو ته نور چې څوک او د دې سره تعلق د ایجوکیشن سره لري هغه دې زمونږ په دې حال باندې رحم وکړي او زمونږ د عوامو د کلي د اپیل دی چې موږ ته د دې سکول پرمننټ سکول درجه ورکړی شي او بلډینګ دې ورته جوړ کړي جی سر بالکل سر زه به نه ویل یو تپوس وکړم که نه سر ما چې ستاسو د آفس کوم وکتو که نه سر اول خو مې چې وکتو ډېر زیات خفه شوم چې به دې ماډرن دور ته وګوره او ستاسو د آفس ته وګوره د خطو آفس ته او بل مې دا واورېدل چې دا تاسو په خپله جوړ کړی دی نو د دې آفس او حکومت نه څه دغه نه ده شوي چې موږ په دې ډاګه باندې ناست نو زمونږ به دا کورسۍ او بورډ او ټاټونه به د ملک دیرې ته میستل د هغه غره خو ځان ورکوټ یې دیرګۍ جوړه کړې وه نو ما ته ویل چېرې ماسټره دا سامان مامان چې په دې دیره کې نو دا خو ما د مېلمانو دپاره جوړ کړی دی نو تاسو دې چلو کړئ چې تا د حکومت ته دغه وکړه په هغې باره کې موږ ډېر وکړو خو ما هغه د خاورې کوټه هم جوړه نه کړله نو بس ما وویله چې راسه خپل ناکام به وکړم او زموږ سره خو فنډ هم نشته دی نو زه ولګېدم ما بنیادونه وښکله او د ګټې او د خټې دیوال مې په خپله شروع کړو زه تاسو ته په قسمیه سوامه چې دا دیوال د دې مخامخ کوټه چې ښکاري دا ما په دې لاسو جوړه کړې ده ماشومانو به ګټه خوټه راکوله اما به زه دیوال کوم او بیا هم خاوره ماوره دغه هم په وارتله نو موږ پکې لږ دغه بورډ یا دغه کولر او دغه سامان مامان زر زر ورننه بسو د ماشومانو دا چټایانې نو موږ دا ما په خپله باندې دغه تاسو وینئ ستاسو مخامخ دی چې دا وینئ او موږ دا بار بار مته وایو چې د الله بني ادمو دا پی ټي سي فنډ چې کوم دی د سکولونو لپاره کوم و ما ته وویل چې د مکتب سکول لپاره پی ټي سي فنډ هم نشته دی چې د سامان ورته د مکتب دپاره نشته دی چې د هر شي ورته و نو ما ورته وویل چې د پی ټي سي فنډ خو موږ له راکړې که نه ویل نه د حکومت د اسلام آباد نه موږ ته دا اړ دی چې د مکتب سکول لپاره پی ټي سي فنډ نشته دی نو ما ورته وویل چې دونه به هم کړې وې چې دا یوه کمرګۍ خو به موږ له جوړه کړې وه چې د باران د وجې نه پکې هواړه موږ نه سامان پکې دی وایي چې بھائی ستاسو سکول مکتب دی نو ما ورته وویل چې دا مکتب سکول خو څه کافر نه دی خو د دې عثمان خیل او د حیاتي او د دې علاقو ماشومان پکې کښېني او سبق پکې وایي نو ډېر سکولونه داسې شته ما حساب کړي دي 17 مکتب سکولونه دا پرمننټ شوي دي دا یو سکول دی اوس به دوی وایي چې دا ولې پاتې دی د ولې وجه خو ما ته نه معلومه چې یاره دا څه وجه ده که نه دې کې نه تنازع شته په دې کې نه لانجه شته په دې کې ملک زامن دی هغوی وایي زه موږ وله چې هر څومره ځمکه غواړي څونه ځمکه ده موږ وله ورکوو بلډینګ له خو موږ له دې بلډینګ جوړ کړی شي نو د اوسه پورې هغه غریبانانو څه اعتراضات نشته څه مسله پکې نشته خو صرف چې پاتې ده نو هغه د حکومت نه پاتې ده جی سر جی سر بالکل او بل د حکومت نه داسې څه دغه شوې ده چې تاسو ته یا دلته خیمې لګولې دي یا دلته تاسو ته نور څه دغه کلي دي یا چټایي ته راوړې ده یا دلته د اوبو لپاره څه سهولیت جوړ کړی تر اوسه پورې د دې دپاره سر موږ دا منیټرینګ والا دلته زموږ نه د کلي یو کس دی ګوهر نه دی هغه راغلی او دا حالات یې ولیدو دی هغې موږ له یو څلور چټایانې راوړلې او په غریب په خپل سوزکي کې او دغه دوه درې کولرې موږ له راوړلې یو یې میز راکړو نو هغه چې دې حالات ته زموږ سره واړه به په خاوره کې ناست وو نو دغه چټایانې دي هغه هم غرمو والي هغه هم خرابې شولې بیا موږ له یو دوه خیمې راکړې وې خو دا ځکه بالکل په هوا کې دی هغه خیمې به چې هوا به راغله نو هغه به یې داسې اوچتې کړې هغه هم ایسته وشلېدلې یو کال نیمې وکړې خو بیا څه کار یې ونه کړو هغه ختمې شولې نو موږ ته دلته کې دغه په دغه ټول عمر کې په زما په دور کې زما په دې کې 25 سال سره زما پکې واځي وشو د دې نه مخکې 12 سال بل یو استاد پکې و هغه ته ریټایر شو نو په هغه کې په 25 سال سره کې چې زما وشو موږ له دغه خیمهګۍ وړې وړې راکړې دي 3 بای 3 خیمې وي او هغه هم د ورستي کپړې نه وي جوړې کړې وي د چین نه به راوړې که کوم ځای د هغو د پیره راوړې وي هغه بیا هغه خو بیخي ختمه شوې یو میاشت شوې وي خو به یې څه کار ونه کړو
نو سکولونه دا د خیمو شی نه دی، سکولونه د آبادۍ شی دی پوه شوې. او نور ځینو کې یو سکول چې کوم جوړ کړی دی یو سکول موږ به ورته ویلو چې د دغه سکول نه لږ فنډ کم کړي دی دې لته راوړئ، ورنه دا د هر سکول خپل فنډینګ یو موږ کوو په دغه کې 25 سال تیر شو او هېڅ ته اوسه پورې نشته. بل سر جي دا خو تقریبا 80-90 ماشومان دي او دا خو به ډېره ګرانه شي چې دا په ته یوازې را کنټرولوي نو را کنټرولېږي نو حکومت نه څه مطالبه لري چې ماته یو ټیچر راکړی شي چې د دې ته ما بار ویلی دی چې موږ له یو پی ټي سي استاد راته یو د پی ټي سي فنډ نه بیا څه یو میاشت هغه پی ټي سي فنډ والا راغلی و خو بیا هغه پی ټي سي فنډ یې بند کړی دی نو هغه هم ونه شو. بل دې دپاره چې زه د استاد مطالبه کوم ما ته وایي چې ستا د سکول چې کوم دی مکتب دی د دې یو پوسټ او په قلار یې کښېنه او ګزاره کوه. چې ګزاره دغه ته وایي چې بس روانه ده خبره نو زه به پکې نور څه ووایم که نه. نو زما د حکومت دغه چې موږ له یو استاد بل راکړی دی د وړو په سبق به ماستر صاحب په ما خو اساني نه ده، زه خو هغسې م ول که دا کور یم دا باید وختي دی او که دا کور نه یم دا باید وختي په ما خو هسې سرکاري ډیوټي ده زه خو کومه. خو الان کې د ماشومانو د دې تباهي وشوله په دې نن دور کې چې ماشومان د تعلیم د وجه نه به پاتې کېږي ځکه چې دا ماشومان وایي موږ 4 کیلومتر جدا سکول نه شو تللی ډرونه یې وایه نو دغه د وجه نه استاد چې کده چلو که غرمه دی او که اوبه ورته شته او که کمره نشته او که باران یې وکړته یا بس ته مو څه ګزاره کوم نو دغه ګزاره ده روانه ده. نه ډېره مننه سر په اخره کې څه پیغام ورکول نو په اخره کې دغه خبره ده چې زمونږ د حکومت نه زمونږ د MNA نه زمونږ د MP-ګانو نه زمونږ د وزیر تعلیم نه زمونږ د وزیر اعلی صاحب نه حتی دا چې د اطاق ته پورې زمونږ دا اپیل دی دا سوال دی دا التجا ده چې زمونږ د سکول نه د بیلډینګ دغه ورکړي درجه ورکړي او ډېر وخت وشو په دې اوس دور کې چې کوم دی دا ماشومان پکې سبق وایي. ډېره مننه سرجي د وخت راکولو تاسو ډېره مهربانه. قدرمنو کتونکو تاسو خو د سرجي خبرې واورېدلې چې په دې سکول کې دا سهولیات نشته دی دا سهولیات نشته دی موږ ته دا شیزونه پکار دي نو په دې ټولو باندې د حکومت عمل وکړي او دغه شیزونه دې ورته وکړي. نو قدرمنو کتونکو اوس به راځو د دې ماشومانو نه به تفصیلونه کوو چې دوی د حکومت نه څه مطالبه لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم څه دی په څوم کلاس کې؟ زما سجاد نوم دی او په دویم کلاس کې سبق وایم. او د حکومت نه څه مطالبه لري؟ زموږ په سکول کې دا چټایانې نشته دی او دا خاور په دې خاورو ځمکو باندې کښېنو او څه کمرې نشته دی او دا واړه سبق نه وایي او په دې غون واړه په دې سکول باندې خاورو باندې کله لوبې کوي او کله څه او خوړونو ته ګوري سبق نه وایي. تاسو کو ستا نوم څه دی په څوم کلاس کې؟ اعزاز الله یم په 4م کلاس کې یم. او د حکومت نه دې سکول په باره کې څه مطالبه لري؟ نه پکې اوبه شته دی موږ له بولډینګ جوړ کړي هېڅ څه نه کوي راله. ډېره مننه. ماشوم دی د هغه نه به تپوس کو ستا نوم څه دی؟ جنید. څوم کلاس کې سبق په دویم. د حکومت نه څه مطالبه لري سکول په باره؟ زموږ سکول کې اوبه هم نشته خاورې چټایان هم نشته کمرې هم نشته دیوالونه هر څه لیدلي دي. اوس زموږ سره یو بل ماشوم ولاړ دی د هغه نه به تپوس کوو ستا نوم څه دی په څوم کلاس کې سبق وایي؟ زما جوال نوم دی په دویم کلاس کې سبق وایم. او د حکومت نه دې سکول په باره کې څه مطالبه لري چې موږ ته څه وشي؟ موږ سور هم نشته دی په خاورو ناست یو چټایان هم نشته دی کمرې هم نشته دی پکې هم نشته دی ګرمي هم کېږي او دغه ناشي او نه سوری نشته دی او نه چټایان نشته دی چې پکې کښېنو. زموږ دا مطابله ده چې موږ له زر ته زر دا ځای جوړ کړي چې موږ به پکې سبق ووایو. زما نوم سویس دی له 4م کلاس کې سبق وایم. موږ ته دا مطالبه ده د حکومت نه چې موږ لږه کمره جوړه کړي او بولډینګ راته وکړي. موږ ته نه ګاډی شته دی نه راته کوهی شته دی د اوبو لپاره او په دې خاورو کې ناست سور نور دی چې کوم طرف ته ګورو واړو نو دا کله ته یو ځای ښکاري کله بل ځای سبق دی دغه ختم شي نو بیا کوم طرف ته بل طرف ته ګوري نو دا موږ دا غواړو چې موږ ته زر ته زر سکول بېرته جوړ کړي او دغه راله وکړي. ډېره مننه. زه په 3م کلاس کې سبق وایم. زه وایم چې موږ ته هلته کوهی هم وکړي باترومونه هم وباسي او سکول هم راته ساس کړي او اوبه هم نشته او نه مې کولر هم ناست دي او چټایان هم نشته او سبق وایم موږ کې ناست یو خاورې دي دوړې دي
او زمونږ یو استاد دی استادان هم نشته. ډېره مننه. ستا نوم څه دی؟ په کوم کلاس کې سبق وایې؟ ما نوم شهزاد دی او په 4م کلاس کې سبق وایم او زمونږ سکول کې تعداد هم نشته دی. تعداد پکې نه ټوټل خاورې دي پکې. یو استاد دی پکې 4 کلاس دی پکې یو کلاس یې موږ 7 کتابه راکړي دي او 7 کې موږ 2-3 وو 3-4 پاتې شي. قدرمنو کتونکو تاسو خو د سرجي خبرې هم واورېدلې د ماشومانو خبرې هم واورېدلې چې په دې سکول کې ډېر زیات مشکلات دي دې ورته که چېرته دا مشکلات دې ورته وو نو د مخکې فیوچر ټایم کې دې دا سکول دا سبق دا نه ماشومان شي ویلی او نه ورته ټیچر شي ویلی که چېرته دا مشکلات نه حل شوي اوبو مشکلات دي ورته د بولډینګ مشکلات دي ورته د دیوالونو مشکلات دي ورته چې تاسو د سرجي آفس ته خیال وکړئ نو دا آفس هم ناسته پکې ناروا ده بالکل داسې آفس دی چې سرجي په خپله جوړ کړی دی د حکومت له طرفه پکې هېڅ تعاون نه دی شوی نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده ځکه چې دا ماشومان دي دا به سکول سبق وایي که چېرته دا حالات وو نو ماشومان سبق نشي ویلی نو قدرمنو کتونکو دا و نننی ریپورټ ما صلاح الدین لاره کې اجازت د کیمرامین سلام الله سره شمال ویډیو ضلع باجوړ